أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن او يقينا بار بار بیان کړی دی مون في هذا القرآن پدی قرآن پاک کی للناس دپار د خلقو من كل مثل ہر قسم مثال ہر قسم ضروری خبرہ وكان الانسان اکثر شيء جدلا او دے انسان زیاد ہر سزنا جگڑ کون کے وما منع الناس ان يؤمنوا او ندی منکڑی خلق لرا ان يؤمنوا چی ایمان روڑی دوی اذ جاءهم الهدى ہر کل چراغلو دوی تا ہدایت ويستغفروا ربهم او ندی منکڑی خلق لرا چی دوی بخن اغواری در رب خپلنا الا ان تأتيهم سنة الاولین مگر دے خبری چراش دویتا حغت طریقہ دب مخکنو خلقو یعنی آغا عذاب پشاند مخکنو خلقو او یأتیهم العذاب قبلا یا راشد دویتا عذاب مخامخ وما نرسل المرسلین او من نلیگو پیغمبران لرا الا مبشرین ومنذرین مگر زیر ورکون کی او یرون کی ويجادل الذين كفروا بالباطل او جگڑ کوي هغه کسان چې کفر کړي پنا حقا ليدحضوا به الحق د دې لپاره چې دوی کمزورې کی دوی ونړوي دوی ختم کی به په دې جګړې خپل سره الحق حق لرا دین اسلام لرا واتخذوا آیاتی او دوی نیولی دی آیاتون زما وما اوذروا او حغسا چی یرولیکیگی دوی پا حغی سرا حضوا پٹوکو سرا ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه او سوک زیاد ظالم دے دہاغی چانا ذکر بآیات ربه چی نصیحت وکڑلے شیدتا پا آیاتونو در رب دد فاعرض عنها پس دے مخوالوی دہغینا ونسی ما او یر کی دے حغ عملنا قدمت یداہو چی مخکلی گلی دی لاسونو دد انا جعلنا على قلوبهم اکنتا بے شک من گرزولی دی پزڑونو دا دوی باندے پردے ان یفقہوہو چی پوہ نشی دوی دا پوہ پلار کے وفی آذانهم وقرا او دے پغگونو دا دوی کی درنوالے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى او کچرتت راوبلی دوی لر ہدایتا فَلَن يَهْتَدُوا نو پس حس کل دوی پنی غلار نرازی پا ہدایت نرازی اذن پدغ وقت کی ابدا حس کلا ہمیشہ دپارا وربک الغفور ذو الرحمة او دے ربستا بخون کے او خاوند مہربانی خاوند رحمت لو یؤاخذهم کجرتراونسی اللہ تعالی دوی لرا بما کسبو پسبب دہاغی چی دوی کسب کری دی چی دوی سعملو نکری دی لعجل لهم العذاب نزر براشی
ذر براولیگی دویتا عذاب لرا بل لهم موعد بلکہ دد دوی دبار یو نیٹا مقررا لن یجدو من دونه ہرگز بندی نمومی علاوہ دا اللہ تعالیٰ نا یا پا مقابلہ دا اللہ کی موئلہ زید پنا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ او دا کلی چی دی ہلاکڑی دی من دوی لرا لما ظلمو ہر کل چی دوی ظلمو کو وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا او گرزولیو من دبار دا ہلاکت دوی موعدا غنیٹ مقررا یا غوخ یا زی مقرر